نه دغه صفا مروه ده د صفا مروه نه اخوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور چې لایبرری و مخکې پکې لایبرری جوړه کړې وه نو هغه لایبرری و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کور دلته نو هغه ځای لرې نو یو لږ لږ کسان مسلمانېږي نو یو کس دی پکې ارقم بن ارقم هغه چې کله مسلمان شو هغه د بني مخزوم قبیله وه نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چېرې زما دا کور دی اکو په دې کور کې به موږ پټ دغه کو درس تدریس کو او نو هغې به په هغې کور کې دننه ناست وو او په هغې کې به کونډه لګولې وه د شا د غاړې او صحابو ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم سبق وي یو راځي مسلمانېږي یو راځي مسلمانېږي نو یو پکې چې کوم دی خدای پاک فرق دغه وکړو فضل وکړو او حمزه صاحب پکې مسلمان شو او حمزه صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره مو کزه د رضایي رور مو امزولی مو خوښې و ډېر زیات زورور مو جو لږې ورځې پس حضرت عمر صاحب پړه کې خدای واچوله نو حضرت عمر صاحب چې راته دغې ځای ته دا کوټګۍ ده دی ور بند کړی دی او چې کله ته دغه کې که نه دا سایې کې نو هغې کې یو پکې راځي باب ارقم نو دا هغه ځای دی نو په دغه ځای کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره ناست نه ورته عمر را روان دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دعا کړې وه چې خدای پاکه په دې کې یو مسلمان کې نو هغه ورته زه راپرېږدی نو چې عمر راغی وایي زه کلمه وایم نو چې کلمه یې وویله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه دومره خوشحاله شو چې هغه د ډېرې خوشحالۍ نه ټول وویې الله اکبر دغه الله اکبر دغه وخت نه شروع شوی دا اوس چې موږ نعره تکبیر الله اکبر وایو بیا حضرت عمر خو زورور و هغه ویل دلته موږ نه کوو ځای چې ځو او ځای چې طواف به وکړو ښکاره او خلقو ته زه مسلمان شوی یم او که څوک راځي مخې له دجې راشي دا طواف دغه وخت نه شروع شوی دی تر اوسه پورې دی نو دا خو د مکې دور دی کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته لاړ نو په نهم کال د هجرت باندې حج فرض شو نو چې حج فرض شو نو ابوبکر صدیق ویل که د نو دا انسان ده دا ډېره مزیداره ده وایي دا څنګه مزیداره ده وایي دا مستقله ده وایي ګوره ابراهیم دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه منې حج کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم حج له نه وتلی هغه په مدینه کې دی ابوبکر صدیق یې راولېږو صحابه ورسره وو وایي دا کله و دا نهم کال د هجرت و وایي په نو دا انسه چې ده دا ډېره قیمتي ده وایي دا څنګه قیمتي ده وایي دا مستقله ده وایي ته د نو پاړه وایه چې د نو ضرب کېږو نو ته بیا راځي وایي دا څنګه وایي ګوره وایي چې مونږ په دې انګلیش والا وایي 91 دا 9 او چې دا اردو والا وایي 9 کا 9 وایي نو وایي 9 دونے نو 18 چې نو 8 ایک چې جمع کې جو 9 ته راځي نو وایي 9 تینې نو 7 2 چې جمع کې نو بیا ته 9 راځي 9 4 نو 6 3 چې یو ځای کې نو بیا ته 9 راځي نو 9 5 نو 5 4 چې 9 ځای کې نو بیا ته 9 راځي نو 9 7 نو بیا چې 3 چې یو ځای کې 9 ته راځي وایي څنګه چې د 9 دا کلمه مستقله ده داسې ابوبکر صدیق مستقل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کلک ولاړو کو غار ثور ته تو جوم وسره تو اکه هجرت کو جو وسره کو نو دیو جن حضرت عمر صاحب د حضرت ابوبکر صدیق صاحب نوم سره ثانی اسنین ان په دوه کې دویم نو کله به هغه مخکې شو کله به رسول الله مخکې شو نو هجرت چې کوو نو رسول الله نه به کله مخکې کېدو کله وروسته کېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر راولې هغې وایي چې مخې ته شم نو ما سره غمې چې شاته غاړې به څوک حمله وکړي چې شاته شم نو ما سره غمې چې د برې غاړې نو ډې مې وار نه کوي نو کوم ځای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله رسول الله مخکې کله ابوبکر صدیق مخکې تللی نو کوم ځای ته چې مخکې کوز شوی تاسو وایئ غار ثور ته څوک مخکې کوز شوی ابوبکر صدیق که نه چې سوري بن کي که نه ګوره نو هغه چې بیا راوختو ښه نو بیا چې کله مونځ کوي امامتۍ کوي نو مخکې رسول الله ولاړ دی وروسته پسې ابوبکر صدیق ولاړ چې کله بیمار شو ابوبکر صدیق مخکې شو نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو ابوبکر صدیق بیا وروسته شو او هغه بیا را مخکې شو او چې کله بیا حج نو حج اول چا کړی ابوبکر صدیق کړی نو ثانی اسنین دویم په دوو کې نو چې کله ته حج لځې که نه چې دا په 9 کال د هجرت دا حج شروع شو خدای په ما رحم کړی دی د دې نه زیاتې فایدې اخیستو دپاره چې ستا په ذهن کې دی چې یو داسې سفر لځمه چې د دې سټارټ چې اخیستی شو هغه په 9 هجري باندې اخیستی شو او تر اوسه پورې دا روان دی او الله دې کړي چې تر قیامته پورې رواني اوس هم دا زموږ یره ده چې د سلمان او دغه د اسرائیل دغه وشي هر څه ممکن دي ځکه چې دا کومه ناروا اوس روانه ده نو د دې نه څه ورته کېږي خو د الله نه به یې غواړو چې خدای پاک موږ د دې عبادت نه محرومه نه کړي بیا وایي دا سړی چې کله ته لاړ شي حج له نو بیا ته په دې کې ګوره که نه چې د خانه کعبې ته چې ورننه وځې وایي دا یوازې خانه کعبه خو نه ده که نه د ابراهیم ابن ادهم یو زبرګ یو رابعه بصري وه دواړه حج له تللي نو دا هوښیار خلق یو بل پېژني د ابراهیم ابن ادهم د رابعې ته وي چې دا پتا کم تجلیات دي زموږ یو حفیظ صاحب اوس عمرې له تللی و هغه راته خبره کوله چې د خانه کعبې ته ګورې که نه په دې دې چې د الله تعالی د تجلیات راځي
نو حاجي صاحب له پکار دی چې دې نه فایده والی دا دغه دی بیت الله دی دا بیت الله نه دی یوازې په دې کې الله دی وی په دې کې الله کم ځای دی وی په دې کې الله داسې دی لکه څنګه چې په ګلاب کې خوشبويي ده تا ته خو خوی نه شي چې دا ده نو الله چې تا ته وایي چې رب البیت نو ته رب البیت تا سوچ وکړه نو د دې کور د پاسه بره عمودي ته وربره په ګیلیکسي کې د ټولو نه بره بیا څه دي بیت المعمور دی نو دلته کې ته طواف کې او د پاسه فرشتې طواف کوي نو چې ستا په ذهن کې دا یي چې هلته فرشتې لګیا دي او دلته زه لګیا وایي دا طواف نه دی دا هر څوک کوي دا د ټول نه وړوکی شی په دنیا کې څه دی ایټم دی په ایټم کې نیوکلیس د هغې نه صحیح چاپېره الکتراني نو طواف نه کوي د بیا په بره په ګیلیکسي کې څه دی انور دی د هرې ګیلیکسي خپل یو سورج دی د هغې نه غیر چاپېره څوک دغه کوي پلینټس ټول دغه کوي نو نظام ټول دی طواف نه شروع دی د هر سړی چې دی لکه ته چې هلته کې طواف کې نو چې ته وایي چېرې دا ربونه د ابراهیم ابن ادهم چې کتل نه وي چېرې په دې رابعې باندې خو ډېر تجلیات دي په ما دوره نشته لکه د الله دا رحمتونه هلته کې راورېږي څه خو د الله میلمه یې که نه هلته کې تللی نو رابعې ته وې چې رابعې بصري دا پتا باندې څه وجه ده نو هغې ورته وی چې چا زړه د ګټي نو هغه د ګټو نه غیر چاپېره طواف کوي جن کے دل پتھر کے ہو وہ پتھر کی دیواروں کے طواف کرتی ہے نو حاجي صاحب له پکار دی چې دا پتھر کی دیوارې نه دي دلته الله دی زه د هغه میلمه یم او زه د هغه نه غیر چاپېره د غلام په شان ګرځم نو بیا چې کله دا خانه کعبې ته وګوره چې دا به ابراهیم علیه السلام جوړه کړي نو چې ابراهیم علیه السلام جوړولو نو چا سره امداد کړو تاسو ته یاد دي اسماعیل علیه السلام نو چې کله جوړه کړه نو څه دعا غوښتلې وه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه دا دعا برکت چې رسول الله راغی دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا دعا برکت چې ابراهیم علیه السلام دعا غوښتلې وه نو چې دا ستا په ذهن کې وي نو په دې کې دوه ګټې چېرته خطا نه کې یو هلته کې صرف ته چې میلمه یې او چاله لاړ شي نو هغه میلمه څه چل کوي تا سره لاس میلاوي که نه نو هلته الله تعالی وایي زما لاس څه دی حجر اسود دی حجر اسود سره ید الله نو ته داسې چلو که چې دا حجر اسود ښکلی که نه دا داسې وګڼه لکه چې زه د الله سره لاس میلاوي هینډ شیکینګ کې او خدای پاک ته وایي چېرې بیا راغلی یم او بس مخکې لوپري مې کوله بیا مې توبه ده او واده ده او جو واده ده جو لاس په لاس کې راکړه خدا بزرگان پکې نوې خبرې راوباسي وایي چې د ټولو نه بله غټه خبره ده چې دا حجر اسود چې دی په حقیقت کې دا چا ښکل کړی دا رسول الله ښکل کړی نو ته ویلی چې د الله رسول دا شونډې په کوم ځای لګېدلې وې نن ته د خپلې شونډې هلته لګې آپ کس کو بوسه دیتے ہیں ہم رسول اللہ کی بوسه کو بوسه دیتے ہیں چې ستا کې لکه نورم جذبات پیدا شي او بیا چې تا ته یادي چې دی خو بیا مقام ابراهیم دی په هغې کې چې ابراهیم علیه السلام ولاړو دا دروازه چې ده که نه دا د خانه کعبې دروازه ده دا د بادشاهانو بادشاه دا د هغه دروازه ده او په دې کې یو واقعه چې ځان ته رایاده کړې دا د خانه کعبه ته حاجي صاحب چې حج له لاړ شي پکار ده چې دا خبره په ذهن کې راولي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې دغه کو تهجد کول یعنې په منزل راغلی او دا د الله هجرت یې نه دی کړی او ښه بد حل دی نو دا عمر صاحب پسې ګرځي نو وایي چېره د شپې چې روان دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز یې اورېدلی نو د حضرت په آواز کې خو به ډېر خوږوالی نو دی چې ورته هلته ودرېږي نو وایي ډېره د خانه کعبې دغه نه دی غلاف په دې کې ورته پټ شو داسې راننوتی دا غلاف د کلنی دی وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه 900 کاله مخکې د یمن یو بادشاه هغه په دې خانه کعبه باندې دا غلاف اچولی د هغې نه پس بیا غلاف شروع شو لکه ما تا خو لنګ اغوستی نو خانه کعبې هغه اغوستی دا د هغې احرام دی دا ستا احرام دی نو دا غلاف د پخوانه دی اوس نن سبا چې کوم غلاف حکومتونه راغی نو هغه تقریبا وایي چې 700 کیلوګرام په هغې کې خو یوازې ریخم دي او نور په هغې د سرو تارونه یې په هغې کړي او د دې څه 2 ټنه وزن دی او دا هر کال چې کله د عرفې ورځې هغه بدلی خو دا د پخوانه دی نو د حضرت عمر صاحب ورته پټ شوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تلاوت کوي نو هغه کوم آیاتونه چې وایي د هغه څه فلا اقسمو بما تبصرون وما لا تبصرون نو د رسول الله د خولې نه وځي او حضرت عمر صاحب یې اوري نو انه لقول رسول کریم نو په هغې وخت کې خو شعر شاعري ډېره وه نو د حضرت عمر صاحب پړه کې سره له دا خو یې غټ شاعر دی نو فورا رسول الله څه وویل وما هو بقول شاعر دی ویل لکه دا خو غټ جادوګر دی ځکه چې زما پړه کې راله او د ووایي چې ما جو هغه ولا بقول کاهن دا خو د جادوګر خبرې هم نه دي نو قلیلا ما تشعرون نو چې کله دا واورېدل
نو په سچل په وشو او د هغې خوا خدای پاک اثر پیدا کو چې کله ته لاړ شې که نه او په خانه کعبه کې د خانه کعبې را دیوالونه ګورې نو چې په ذهن کې ردایي چېرې دې ځای کې به شاید حضرت عمر صاحب ولاړو او دې خوا به رسول الله مونځ کو ځکه ته د خدای میلمه یې نو خدای پاک تعالی هلته څه تیار کړي 120 رحمتونه تیار کړي نو حاجي صاحب له پکار چې دا 120 رحمتونه په ذهن کې نو 60 د چا دپاره دي چې څوک طواف کوي نو 40 د چا دپاره دي چې څوک هلته کې مونځ په مانځه ولاړي نو چې 40 او 60 سال نو 20 پاتې شو 20 د هغې د چا دپاره دي چې هغه صرف د خانه کعبې دیدار کوي دی تاله ایښي دي چې په دې وخت کې تا ته دا یاد دي چېرې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دلته طواف کړی ما چې کوم ځای خپل لګولی دي کیدای شي دلته د حضرت خپه لګېدلي او زه چې کوم ځای کښېنم کیدای شي دلته حضرت علي رضی الله عنه ناست و زه چې کوم ځای ولاړ یم کیدای شي دلته ابوبکر صدیق ولاړو خو چې ځان ته هغه ذهن ته راولې نو په دغه ځای کې داسې چلو چې یو پیره دغه ناست دي د کفار د مکې ټول په یو ځای باندې ناست دي نو په دې کې چې کم کسان دي که نه نو تاسو باریان شئ چې دا کم کسان دي نو یو پکې عتبه دی یو پکې شیبه دی یو پکې ابوجهل دی یو پکې ابو سفیان دی هسې ته به د حج نه به خوند والې خو چې کله ته ریلي دا سوچ کې نو هم په دقې د خانه کعبې په سوري کې ناستو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې هلک لېږلی وې ده ته وایي چې لږ دلته راشه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کیدای شي پړی نرم شوی او زما خبره ومني نو هغې چې کومه خبره کوي رسول الله چې کوم جوابونه ورکوي نو هغې ورته وایي زمونږ دې په خدای قسم وي لکه خدای غو منو زمونږ دې په خدای قسم وي دا تا چې مونږ څومره ټینګ کړو خفه کړو که نه او تا چې مونږ څومره پریشانه کړو تر اوسه پورې مونږه چېرته چا دوره نه یو پریشانه کړي نو حضرت چې واورېدل نو ویې ګوره تاسو ستا سره خبره کوه لکه پیسې غواړې چې چنده دله وکړو او که نه کرسۍ غواړې چې خپل مشر دې کړو که نه نعوذ بالله مازغه دې خرابي نو چې په ډاکټر دله علاج وکړو که نه واده غواړې چې ښځه دله وکړو خو د دې نه غلی شه نو چې کله ته خانه کعبې کې طواف کوي حاجي صاحب که نه نو په کار ده چې څه وګوري چې هغه جدا ځای به و دا اوس مشره او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا خو ښکلي خلق دی نو کیدای شي که دې زما خبره ومني نه په دې تمه دی نو دې چې ورته دا وي نو حضرت ورته څه وایي ان میں کوئی بات میرے دل میں نہیں ہے میں صرف خوشخبری دینے اور تمہیں ڈرانے آیا ہوں نو چې تبلیغي د دې نه دا چل زده کړي چې کله ته تبلیغ کوې او خلق درته داسې خبره وکړي هغه ته وایي چې ان انا الا نذیر و بشیر حضرت والا جواب ورکو نو تاسو خبرې چې هغه ته بیا څه ووي هغه ورته وی یاره یو کار وکړه داسې چل دی چې دا مکې نه خو غیر چاپېره غرونه نو وایي چې دا غرونه ته اخوا کې که نه نو اخوا عراق ته اخوا شام دی او د هغې ډېر ښکلي دغه دي فرات او دریای نیل وغیره چې دا دي نو د هغې نه اوبه موږ له راولې موږ په اوبو پسې مړه شو نو په د هغې به زمونږ به د اوبو ګزاره وشي نو حضرت ورته په جواب کې وایي چې داسې چلو که چې یو بل ته دا وایي چې زمونږ مړي دي کو هغه تا ژوندي کړه زمونږ نیکو د دې په دې نیکو کې یو قصي راته نو کو هغه دې ژوندی کو نو ډېره به ښایي موږ بیا په ستا په ایمان راوړو نه رسول الله ډېر خوږ جواب ورکوي مجھے ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا گیا دې کارونه له زه خدای نه یم رالیږلی نو هغوی بیا دریم سوال کوي وایي داسې وکړه چې خپل خدای ته ووایه چې یو ملایکه راولیږي چې ستا نه مخې ته شاته روانی او آواز کوي چې راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په جواب کې وایي یہ بات میری بس میں نہیں ہے انته زه دا غواړم زه دې له نه یم راغلی نو بیا ورته څه وایي زه د خپل رب نه دا نه غواړم چې ما له فرشته راکړې زما نه مخې ته شاته ځي نو هغه ورته بیا وایي یو کار وکړه په موږ باندې د اسمان رارتاو کا موږ ستا خبره نه منو نو دی په جواب کې وایي دا خو د الله په اختیار کې دي دې نه پته ولګېده چې په صحیح پیر کې په صحیح مشر کې په عام پیر کې دا فرق پیر صاحب څه وایي په خدای یقین وکړه چې ګړز مې درکړو نو دنیا به دله ورانه کړم خو داسې وایي که نه که فرض که هغې نه وایي زه به دله زوی درکړم خو رسول الله څه وایي هغه وایي یہ میرے اختیار میں نہیں ہے نو دې نه پته لګي چې لکه صحیح خلق مشري څنګه او غلطه مشري څنګه نو هغه ورته بیا په جواب کې وایي یو کار دی وایي زمونږ خو دا خیال دی چې دلته یو مشر دی په دغه ځای کې رحمان نومې دی او هغه تا ته دا خبرې ښیي او موږ به په تا پسې لګېدلي یو پرېږدو نه تر څو پورې چې موږ ته ورک کړی نه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شو چې ښه ما خو وې چې دیږي نه خبره مني او د رسول الله د خپلې ترور زوی دی عاتکه د هغې ورور دی او د هغه تې نوم دی عبدالله هغه هلته ولاړو د خپل سړي ته سړي لږه تم اوس چېرې دی هم امداد وکړي نو حضرت ته هغه وایي رسول الله ته وایي یاره زه خو د باندې ایمان راوړم خو په دې شرط سره چې زما په مخ کې اسمان ته وخیږي بیا د اسمان نه راکوز شي بیا رضان سره فرشته راولې
او یو خط هم ځان سره راوړې. نو حضرت ډېر زیات خفه شو، دا ځای نه واپس شو. نو حاجي صاحب له پکار دي چې کله هلته طواف کوي نو چې دا واقعه په ذهن کې راولي چې دلته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا شی شو. بیا چې کله د مکې او بازار کې ته خپل سټې ځای ته ځې نو حضرت په یوه ورځ دې سره دلچسپه خبره ده، په لار روان دی پیاده، نو ابو سفیان دی، نو ابو سفیان دا ښځه چې ده که دا هنده دا ډېره تکړه وه، خو بیا ایمان یې وروستو راوړ او دا په دې ابو سفیان د حده پورې زوروره وه. نو د ابو سفیان ته به یې کله سنډر لفظ وویې، کله به یې څه وویې چې کله هغه به چېرته د هغه مشره یا د روغې خبره کوله. نو دا هنده د ابو سفیان په یو دغه دي سورلی دي او د دې دا زوی چې د امیر معاویه رضی الله عنه دی وروستو رضی الله عنه شو، هغه ورځو کې خو د هغو بچی نو دی پرې بله سورلی رسول الله صلی پیاده روان دی. نو دا خلقو کې د قدر دی. نو د ابو سفیان د خپل زوی معاویه ته وایي یاره وایي ته کوز شه او دا محمد صلی الله علیه وسلم دی په دې سورلی به کیني. جو هغه راوختو نو رسول الله صلی الله تعالی ته وایي یا ابو سفیانه د پلانې زویه، یې هندې د پلانې لور، زه تاسو ته دا وامه چې تاسو به مړئ او د مرګ نه پس به بیا ژوندي کېږئ، دا زه ښه رښتیا تاسو ته وامه. بیا ورته د قرآن څه آیاتونه واورول. جو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا هغه ته خبره دې پوره شوه، ابو سفیان ته وایي جو کوز شو. نو دا هنده ورته وایي د دې جادوګر دپاره تا زما زوی دغه نه کوز کو. معاویه باندې خفه شوه، لکه ما یې خفه کېږي که نه د دې جادوګر دپاره تا کوز کو. نو هغه ابو سفیان هغې خپلې ښځې ته وایي په خدای یقین وکړه دا جادوګر نه دی، دا ګوره ډېر هوښیار سړی دی. او د هغې د برکته خدای پاک هغې له هغه توفیق ورکړو چې اخر کې ابو سفیان هم مسلمان شو، په اخر کې معاویه رضی الله عنه شو او هندي هم ایمان راوړ. دې د پته لګي او بیا یا چې ځان ته دا رایاد کوه مکه کې چې هلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وادي نخله ورته وایي یا د وادي د بطن نخله، نو په هغې کې حضرت علي صاحب اودس کوي. نو ناڅاپه پرې دا پلار راغی ابو طالب، نو ابو طالب دې علي ته وایي علي څه کوې؟ نو هغه ورته وایي بابا موږ اودس کوو، د علي رضی الله عنه خو د عمر کم و، نو هغه ورته وایي موږ اودس کوو، ته هم زموږ سره راشه او ته را سره لمونځ وکړه. نو دغه ورته وایي د ابو طالب ورته وایي بچیه ما له دا شی خوند نه راکړي، زه هم چې کیدی شي د دې الفاظو د وجې نه خدای پاک ابو طالب له توفیق ورنه کړو چې هغه د دنیا نه ایمان یې رانه وړ. دا الفاظ یې علي ته وویې وی ما له دا خوند نه راکوي چې زه هغه کار وکړم چې په هغې کې سر ښکته یي او کناټي د پاسه یي. دا سجده نه ده. جسم سیرین اونچے ہو اور سر نیچے ہو، دا سپک نسبت شو کنه، میں وہ کام نہیں کر سکتا البتہ تو محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا. نو دی ابو طالب چې څومره خدمت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او څومره محنت یې ورسره کړی، خو د دې باوجود بیا هم هغه ته توفیق میلاو نه شو. هسې که په هغې موقع هغه الفاظ ښه ویلی وی د الله تعالی خپل یو حکمت دی. نو حاجي صاحب له پکار دی چې په دې موقع دا ټولې خبرې په ذهن کې یي چې زه د خدای میلمه یم. دا د خدای میلمه چې دی به سپک کارونه نه کوي حاجي صاحب، ځکه چې پیایې ته به مینت نه کوي چې ماله سامان اسې اوسه، ځکه چې د پیایې خو دا حق نشته. نو ته وستلی او بل دا چې هلته کې ښکلی ځای چې دی حرم دی او خراب ځای بازار دی. نو حاجي صاحب خپل وخت په بازار کې نه ضایع کوي. دې وجې نه وایي شیطان د حاجي صاحب نه په کراچۍ کې پاتې شوی او حاجي صاحب هلته تللی نو شیطان خو دلته پاتې شوی، پیسې ځان سره وړې وې چې هلته لاړ نو په بازار کې ګرځېدون چې څه شی مونده دا ټیپ والا او دا ټي وي والا دا موبایل پلانیله والا دا پلانیله چې کوم دی کالی والا، نو ټول عمر په بازار کې تیر شو. نو چې سامان یې راواغستو نو ډېر شی سامان پکې پخوا مونږ ټیپونه راوړل. نو هغې دغه ورته ویې چې حاجي صاحب دا شی خو دې دروند دی، نو په دې کې څه دي الکترانیک سامان خو پکې نشته. نو ده ورته ویې چې په خدای یقین وکړه که څه پکې وي، جو په دروغ یې قسم وکړو. نو ایمان ته مالته پاتې شو، پیسې دې په بازار کې پاتې شوې. وی چې بیا په کراچۍ ایرپورټ ته شیطان ولاړو نو چې دی واپس راغی، وی چې نایک چې څنګه تللی و هغه شانتې واپس راغی. نو دې وجې نه د حاجي صاحب فرض دا دی چې خپل وخت په حرم کې تیری. بهترین ځای حرم دی، په حرم کې به یا دی طواف کوي جو 60 رحمتونه شو. وی نور خو څه کوي، خو په خانه کعبې دا 2 ګوټونه نه دي، دا ډېر قیمتي دي. دی یو ته رکن یماني وایي ا دې بل ته حجر اسود وایي. د حجر اسود او رکن یماني په منځ کې چې کوم سپیس دی په دې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو او خانه کعبه به مخې ته وه، امامتي به یې کوله. دا کوم ځای چې حضرت عمر صاحب چې کوم آیاتونه اورېدلي وو او د دې خانه کعبې په سید کې سیده بیت المقدس و. نو ایټ ا ټایم به رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته مخ و، هم به خانه کعبې ته مخ و. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هجرت وکړو بیا خو دا ممکنه نه وه، نو خانه کعبه ته ور یادېده. نو الله ورته چې کله قبله بدلوله نو څه یې ورته قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وی په دغه ځای کې 70,000 فرشتې
او یا زرې فرشتې ولاړې چې حاجي صاحب څه دوا غواړي چې هغې باندې هغه امین ووایي. دغه خاص ځای دی. دې وجه نه دې لپاره یو خاص دعا ده پکار چې حاجي صاحب له هغه ورځي او یاد یې کړي او ډېره اسانه ده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار او وادخلنا الجنة كمع الابرار یا عزیز یا غفار. دی پکې میلاو کړي. نو که دغه نه علاوه هم دا شي خو چې په دغه وخت د حاجي صاحب نه دا شی خطا نه شي په دغه موقع باندې. بیا دا خبره چې لکه ته هلته کې د صفا مرواله بیا ځې دای په منځ کې ځین چې ځان ته حاجره را یاده کړې چې هغې سوره سخته تېره کړې وه او چې الله د چا نه خوشحاله شي نو نارینه ورته وي چې تاسو به منډه وښئ. او بیا دا خبره چې کله د حج نه ته واپس راځې نو چې خپل اسسمنټ وکړې وایي چې کم خلک حج له تللی او حج قبول شوی د هغې نه دا پته لګي چې د دې سړي دوه نښې کو پکې وې نو غالبا د حج په قبول شوی یوه نښه ده چې پړه کې ارماني چې بیا حج لله دا د دې ساین دی. خو که هغې سړي وې که نه وایي خدای دې ورته مسلمانان به ونه ځي دا بیا بدقسمته شي که نه چې دا چېرته کې د خولې نه دا خبره ونه خېږي چېرې خدای دې ورته څوک بونه ځي او هغې خاصه هغه سړي خپلې ښځې ته وی ما دې خدای خوار کړي چې ته مې راوستې. نو چې دا چېرته ونه وي نو کومو خلقو چې دا شوقي او دا پړه کې راځي چېرې زه به بیا حج له راځم دا یو ښه ساین دی د دې خبرې. دویم دا چې د په کردارو کې څه نه څه فرق راغلی. وایي د هغې اسانه طریقه دا ده چې حاجي صاحب کله شیطان ولي که نه نو شیطان کې څو ګیټۍ وي اووه ګیټۍ به یې ولي. نو که د هرې خبرې سره دی یو ګیټۍ سره یو خوی ورتاو کي دا به ډېره زیاته مزه وکړي. نو وایي د یوې ګیټۍ سره که ته دا ورتاو کې چېرې ما دا دغه چې دی غرور به مې مخکې کا اوس په نه کوم اسراف به مې مخکې کا اوس په نه کوم غافله هم د خدای نه بیا به غافله نه یم او غلط نظر به مې چلاو هر چاته به مې کتل. بعضې خلق داسې یي چې وایي ما له مونځ خوند نه راکوي. نو څوک چې د نظر حفاظت نه کوي خدای پاک ته د عبادت لذت وایي خوند ول نه ورکوي. نو مخکې به مې هر چاته کتل بیا به نه ګورم په خلقو به مې بدګماني کوله بیا به نه کوم او نسوار به مې کوله او سګرټ به مې اخیستل او شړوب به مې تړلی دا به نه کوم. چا چې اراده وکړه او د هر کاڼي سره دا ورته وکړو نو خدای پاک پیل دا ټول عادتونه ښه کړي. انشاءالله چې واپس راځي نو وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چا تپوس وکړو چې نیک عمل ایو العمل افضل نو حضرت ورته ایمان بالله نو ثم ایو نو جهاد فی سبیل الله نو ثم ایو نو الحج المبرور هغه حج چې قبول شوی او د قبول شوی حج جزا څه ده الا الجنه خدای بوله جنت ورکي. الله دې موږ ټول ته جنت نصیب کړي. کم کسان چې حج لځي خدای پاک ته ورته حج د اعمالو صحیح توفیق ورکي او کم کسان چې حج لا نه دي تلي الله دې ټولو له توفیق ورکي او الله دې ټول له موقع ورکي چې د حج دغه نه د برکت نه محرومه لاړ نشي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.